حميد مجيد. د حج مبارکی 1286 نمبر حدیث شریف دے. وعن عائشة رضی اللہ عنها، زمونږ استاسو د مومنانو مور بی بی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے. قالت ام المؤمنین مور بی بی فرمائلی دی، قلت یا رسول اللہ، وما عرض کو اے دا اللہ پیغمبرہ، اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نرى الجهاد افضل العمل، مونږ جهاد پټول عملونو کې بهتر عمل ګڼو. مونږ جهاد پټول عملونو کې بهتر عمل ګڼو. د ګټې والا او فضیلت والا عمل دی جهاد. افلا نجاهد، نو مونږ جهاد نکو، مونږ ته د جهاد اجازت نه راکوي. فقال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تو فرمائل، لیکن افضل الجهاد حج مبرور، زنانو د پارا په عام حالاتو کې د ټولو نه بهترین جهاد پاک حج دی، حج مبرور دی. هغه حج دی چې هغې کې د ګناه نه ځان بچ کی. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی. حضرات محدثین فرمائی د دې حدیث پرانا کی مستوراتو د پارا، مسلمانانو خویندو میندو زنانو د پارا عام حالاتو کی حج دا د جهاد نه افضل دی. عام حالاتو کی زنانو میندو خویندو د پارا حج د جهاد نه افضل دی. او که خدای مکه کله داسې حالات راله چې کافران د مسلمانانو په آبادۍ راننوته او همدا شانتي حمله وکړه، مسلمانانو جهاد فرض عین شو په نورو ښځو باندې، نو بیا په هغه صورت کې زنانو د پاره جهاد د حج نه افضل دی. بیا به دوی د مسلمانانو مجاهدینو د زخمونو پټۍ کوي، د هغې دپاره به داخلي پخلي د زنانو چې کوم کارونه په جهاد کې به هغه کوي، لکه څرنګه چې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې به زمونږ او ستاسو میندو امهات المؤمنین په نفس نفیس په جهاد کې شرکت کولو، صحابیاتو به هم په جهاد کې شرکت کولو، هغه شان به کوي. او حدیث د عام حالاتو په بنا باندې دی. به هر حال د حج فضیلت تینا معلومه شو چې حج مبرور حج چې د ګناه نه پاکي دا افضل دی. 1279 نمبر حدیث شریف دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دا حدیث ہم روایت تے. وعنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، چدی کے شک نشتا تا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفتا. نشتا دے حس یو بلو رزداسی چې الله پاک پاکی خډیر بندگان د جهنم د اور نازادی علاوه د یوم عرفینا. عرفات میدان کی حاجیان د الله د معرفت د پاره او د الله د خشیت د وجه نه راجمعي. په دغه ورځ باندې الله پاک ډیر خوشاله
او په دغه ورځ چې څومره خلق د جهنم نه آزادۍ نبی علیہ السلام فرمایي په بل ورځ باندې دومره خلق د جهنم نه آزادۍ ما من یوم نشته د هیڅ ورځ اکثر زیاته من ان يعتق الله فيه عبدا چې آزاد کی الله پاک پاغي کی بندگان من النار د جهنم د اورنا من یوم عرفه د ورځې د عرفین مطلب د عرفې په ورځ باندې الله پاک حاجیان صاحبان ډېر د جهنم نه آزادۍ رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی الله جل جلاله دی زمونږ او تاسو د پاره داسې اسباب مهیا کی چې مونږ او تاسو د جهنم د اور نه آزاد شو یا ذل جلال الله